بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلانو د مالی چارو بنسټونو مضمون دریم لیکچر ته ښه راغلاست درته وایم. او دې لیکچر کې موږ تاسې په خیر سره په د دولت د مالي اقتصاد او خصوصي اقتصاد ترمنځ توپیر باندې بحث کوو. دا بحث ته ډېر متوجه واوسئ. دې لیکچر کې هغه مهم لس نقاط روښانه کوو چې خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد په خپل منځ کې څه توپیر سره لري. نو د دولت د مالي اقتصاد چې موږ تاسې وویل چې هغه اقتصاد دی کوم چې د دولت د عوایدو مصارف سره سروکار لري او د دولت د عوایدو مصارفو بنسټونه، د هغوی لارې چارې، د هغوی اساسات او د دولت د عوایدو مصارفو مربوطه موضوعاتو باندې بحث کوي. خو د دې ترڅنګ چې دولت عوایدو مصارف ترسره کوي، د دولت اقتصاد قرار لري، بلکې خصوصي اقتصاد هم موجود ده چې هغه د خصوصي افرادو، اشخاصو او مؤسساتو لخوا نه یا کمپنیو لخوا نه هغه رهبري کیږي، هغه مدیریت کیږي، هغه پر مخ بیول کیږي. هغه هم عوایدو مصارفو ته اړتیا لري، هغوی هم د عوایدو مصارفو سره سروکار لري. خو دا خبره باید په یاد ولرو چې هغه د مالي علم پورې اړه نه لري. د خصوصي اقتصاد هم چې تولید کوي، مثلا عرضه کوي، مثلا دوی خدمات یا عرضه کوي یا تولید عرضه کوي، نو د هغې لپاره یا کومې دندې ترسره کوي، مصارفو ته اړتیا لري او بالاخره بیا هغه په خرڅلاو باندې رسوي او عواید ترې لاسته راوړي. عایداتي منابع وي په اختیاري پرنسپ له لارې. نو هغه عوایدو مصارف د خصوصي اقتصاد بیا د مالي علم پورې اړه نه لري. د مالي علم د دولت مالي اقتصاد تشریح کوي، دولت د عوایدو مصارف بحث کوي. نو بنا دلته موږ تاسې د خصوصي اقتصاد او مالي اقتصاد د دولت اقتصاد ترمنځ ځینې ځانګړتیاوې، نښې نښانې دي چې موږ د هغوی توپیر کوو او د هغوی ترمنځ د دغو دیدګاوو ته په کتو سره هغه فرق لري. نو دې باندې بحث کوو. لومړی راځو هغه د پلانګذاري له نظره توپیر ده. مالي اقتصاد او خصوصي اقتصاد یو توپیر د پلان جوړونې له اړخه ده چې خصوصي اقتصاد چې ده هغه چې کوم پلان جوړونه کوي، کوم اقتصادي پلان جوړوي، هغه د خپل شخصي، خصوصي او فردي اهدافو د تحقق باندې بنا وي، یا د خپل شخصي اهدافو ګټو د لاسته راوړلو لپاره دوی خپل پلان جوړوي، طرحه کوي. ځکه د خصوصي اقتصاد هدف مفاد دي، شخصي مفاد دي. نو بنا دغه د دوی پلانګذاري یا د دوی پلان جوړونه هم د دوی دغه چې طرحه د پلان کوي، دا د همغه اهداف په دې پلان کې خصوصي وي، فردي اهداف وي، د ټولنې لپاره نه وي، بلکې د هغه شخص لپاره وي، د هغه فرد لپاره وي، د هغې شخصي کمپنۍ او مؤسسې لپاره وي. ولې د دې برعکس بیا دولت چې کوم پلانګذاري کوي، هغه بیا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره دا کوي، یا د ټولنې د سیاسي و اقتصادي و کلتوري له نقطه نظره هغه پلان طرحه کیږي، جوړیږي او هغه د ټولنې د منافعو لپاره، د ټولنې د ګټو د تامین د هدف لپاره دوی بیا دغه پلان جوړوي. نو بنا یو توپیر د پلانګذاري له اړخه. دویم توپیر چې ده هغه د مفادو له اړخ نه ده. دې باندې خو موږ تاسې پوهیږو چې خصوصي اقتصاد هدف مفاد دي، اساسي هدف یې مفاد دي او د دوی د مفادو د لاسته راوړلو لپاره خپل هلې ځلې کوي، کوشش کوي، اقتصادي فعالیتونه ترسره کوي. ولې د دې برعکس د دولت د مالي اقتصاد اساسي هدف بیا مفادو لاسته راوړل نه دي، بلکې د هغوی هدف د ټولنې هوساینه ده، د ټولنې رفاه ده، د ټولنې د ښه ژوند د رامنځته کولو د تامین په خاطر باندې دولت دغه چارې ترسره کوي. یعنې د سوشل ویلفیر یا ټولنیزې هوساینې په موخه باندې دوی خپل فعالیتونه ترسره کوي. نو د مفادو له نظره
یو یې شخصي مفاد سو، بل یې ټولنیز مفاد سو، د ټولنې ګټې په نظر کې نیسي. بل توپیر د دوی د وظایفو له نظره ده. د وظایفو له نظره توپیر د دوی دا ده چې خصوصي اقتصاد معمولا په یو محدودو وظایفو پورې منحصر وي او ځینې خاص وظایف ترسره کوي او عام شکل د ټولنې د خیر ښېګڼې باعث لپاره نه رامنځته کېږي، ځان لپاره کوي. ممکن داسې کار وکړي چې دوی شخصي ګټه پکې وي، داسې وظیفه ترسره کوي، داسې دنده کېدای شي ټولنې ته د هغه ډېر خطر وي، خو دوی ته مفاد کې موجود وي، نو بنا هغه کار دوی کوي، هغه وظیفه دوی پر مخ بیایي. لکه مثلا زه مثال وایم، نشه یي توکي دي که نه، مثلا دې څوک قاچاقبران دي، دا څوک وړي راوړي، دا انتقالوي، نو دوی د شخصي مفادو لپاره دا کار کوي. په دې فکر کې نه دي چې مثلا دا د ټولنې لپاره څومره ضرر لري، څومره تاوان لري، بلکې خپل شخصي مفاد په نظر کې نیسي. ولې د دې برعکس د دولت وظایف یا دندې چې کومې ترسره کوي، هغه د یو لوی سازمان ورکوونکي، د یو لوی رهبري کوونکي قدرت په حیث باندې دوی د ملي اقتصاد دغه فعالیتونه داسې ترسره کوي چې دوی هغه ټاکلو موخو اهدافو ته ورسیږي چې هغه د ټولنې د مثبت بدلون باعث ګرځي، د ټولنې باندې دغه تاثیرات مثبت پرېوځي. داسې اقتصادي پیښې، واقعیت، جریانات باندې د هغوی تاثیر چې هغه د ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح او د هغوی د ګټې باعث ګرځي، نو دوی داسې دندې ترسره کوي. مثلا مثال وایو، موږ که دولت وظیفه مثلا لري په عامې روغتیا برخه کې، د صحت برخه کې، دوی یو کلینیک جوړوي، څومره مصارف کوي، څومره تعمیر په هغه مصارف کوي، څومره د هغه په تجهیزاتو به د هغه لپاره مختلف ډاکټران استخدام کوي، کارمندان استخدام کوي، ټکنالوژي وسایلونو استفاده کوي، مختلف ماشینري راوړي، نو دا خو د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره دا کار کوي. او که خصوصي اقتصاد دا کار کوي، نو هغوی محدود د خپلې ګټې په موخه باندې دا کار کوي. نو بنا بل توپیر د وظایفو له نګاه نه ده. بل توپیر موږ د اړتیاو د رفع کولو له نظره هم وړاندې کولی شو چې خصوصي اقتصاد اړتیاوې هم رفع کوي، دولتي اقتصاد هم اړتیاوې رفع کوي، خو فرق یې دا ده چې کله چې د خصوصي اقتصاد کوم فعالیتونه ترسره کوي او هغه موږ پوهېږو چې د خپلو مفادو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي او اساسي هدف د دوی خپل مفاد دي، نو د هغو افرادو او اشخاصو اړتیاوې به دوی رفع کوي چې کله د دغه جنس یا خدمت مقابل کې پاداش وکړي، د هغه جبران وکړي. مثلا که موږ یو جنس اخلو، مثلا یو مارکر اخلو، نو خصوصي اقتصاد کې چې مارکر اخلي، تا د اړتیا مارکر ته دا چې تا اړتیا دې رفع شي، ته مجبور یې د قلم په مقابل کې پاداش وکړي، د هغه قیمت تادیه کړي او هغه ورکړي. یا مثلا موږ یو دولتي کلینیک ته ځو او هغلته یو مریض بیا یو دغه خدمات ورته ترسره کوي هغه ډاکټر، نو هغه ډاکټر خو موږ نه فیس نه اخلي. ولې که خصوصي یو هغه ته ځې، کلینیک ته ځې، یو صحي مرکز ته ځې، نو په مقابل کې به ته ډاکټر فیس ورکوي، مثلا دوا درمل چې درکوي د هغوی پیسې به تادیه کوي، یا د کوټې اتاق پیسې به تادیه کوي، مختلف پاداش به کوي د هغه لپاره. ولې که د دولت هغه ته راسو، اړخ ته راسو، نو د دولت مالي اقتصاد اساسي هدف خو بیا ټولنیزه رفاه وه او د ټولنې د اړتیاو د رفع کولو لپاره دا کار دوی کوو. نو بنا هغه بیا د هغه نه ټول خلک په مساوي ډول مستفید کېدای شي، هېڅوک بل چا نه زیات او کم نه دي. هر څوک کولی شي مثلا هغه کلینیک ته لاړ شي، دولتي کلینیک ته لاړ شي او شفاخانې ته لاړ شي، د هغه وسایلو نه استفاده وکړي، هغلته ډاکټر مفت وي، هغه فیس نه ترې اخلي، مثلا هغه کوټې اتاق مصارف نه ترې اخلي، هغه وسایل چې هغلته موجود وي د هغو نه ټول خلک ترې استفاده کولی شي، عام المنفعه ځای وي. نو په دې اساس د اړتیاو د رفع کولو له نګاه نه هم موږ کولی شو چې دغه خصوصي اقتصاد او مالي اقتصاد، دولت اقتصاد ترمنځ توپیر وکړو. بل توپیر د دوی ترمنځ چې ده،
هغه د عوایدو مصارفو د وړاندې یا د تقدم له نظره ده چې څوک خصوصي اقتصاد دولتي اقتصاد کې کوم یو مصارفو ته لومړیتوب ورکوي یا وړاندې ورکوي یا تقدم ورکوي او څوک عوایدو ته تقدم ورکوي. نو دلته موږ دا روښانه کوو چې خصوصي سکتور د عوایدو مصارفو د وړاندې له مخې چې موږ تاسو مطالعه کوو دوی لومړیتوب حق عوایدو ته ورکوي او د عوایدو په بنا باندې به د مصارفو پلان جوړوي. مثلا ته کله چې یو سرمایه گذاري کوي یو انویسټمنټ کوي نو ته اول ځان سره ګوري چې زه څومره عواید لرم، زه خپله څومره سرمایه لرم، څومره د ما سره پانګه موجوده ده او بیا د هغه مطابق همغه شکل مصارف ترسره کوي، همغه شکل سره ته لګښتونه ترسره کوي او د هغه لګښتونو لپاره پلان جوړوي چې دومره عوایدو مطابق زه دومره میلیونو سرمایه گذاري کوم ځکه د هغومره به ته پانګه به لرې. ولې یعنې تقدم د اول عوایدو ته ورکړه، د عوایدو په بنا د مصارف ترسره کړل. ولې د دولتي سکتور لومړیتوب یا وړاندې بیا د خصوصي سکتور برعکس ده او هغوی لومړیتوب اول مصارفو ته ورکوي، اول مصارفاتي پلانونه جوړوي، بیا له هغه نه وروسته د عوایدو د منابعو په لټه کې کېږي، د عوایدو منابع ورته پیدا کوي. د مصارفو د پلان په اساس بیا د عوایدو منابع دوی ګوري او بیا عواید ورته لاسته راوړي. مثلا زه مثال درکړم، موږ مثلا اوس 1400 کال کې قرار لرو، نو 1400 کال لپاره چې بودیجه جوړېدله، پارلمان پاس کوله، بیا جمهور رئیس ته تللی هغه توشیح کوله، نو دا په 1499 کال کې وشو. خو 1499 کال کې موږ بودیجه جوړوله چې پلاني ولایت کې باید بند جوړ شي، دلته باید سړک جوړ شي، دلته باید تعمیر جوړ شي، دلته باید تشکیل زیات شي، دلته باید دا وشي، یعنې هغه مصارفو له مخې موږ پلان جوړوو. خو 1400 کال کې خو موږ ته دا معلومات نه کېدی چې موږ عواید به مثلا څومره به وي یا څنګه به وي یا د کوم ځای نه لاسته راوړو. نو د مصارفو له مخې بیا د عوایدو په لټه کې کېږي، مصارفو ته لومړیتوب ورکوي. دلته هم د نظامونو له لحاظه مختلف دي، دا توپیر لري. مثلا هغه نظامونه چې هغه دیموکراتیکي نظامونه دي په هغه کې جمهوریت موجود وي او په هغه کې دولت حکومي چارې ترسره کوي، هغه د خلکو د ولس په خوښه باندې دا نظام پر مخ بیول کېږي. د هغوی مطابق هغوی کومه غوښتنه لري، اړتیا لري چې ته سړک او پل او مثلا شفاخانه او مکتب او پوهنتون ته اړتیا وي، نو هغه مطابق دولت هغه ضرورتونه اړتیاوې ته لومړیتوب ورکوي کوم چې د ټولنې د خیر ښېګڼې د موثریت د زیات موثریت باعث ګرځي، نو همغه ځای کې بیا پروژه تطبیقوي او دغه نظامونه نسبتا ډېر وخت بیا برقرار هم پاتې سوي وي که نه، کومه ستونزه نه وي ورته واقع سوې ځکه چې دوی نظام د ولس په خوښه باندې چلیږي. او دویم هغه نظامونه چې هغه دیکتاتوري نظامونه دي چې هغه د یو دیکتاتور په حیث باندې خپل هغه ترسره کوي، خپل واک ترسره کوي او د ده څنګه چې خوښه وي همغه ډول کار کوي، د خلکو غوښتنو اړتیاوو ته نظر نه کوي، د خلکو د ضرورتونو مطابق د هغوی غوښتنو مطابق د هغوی خپلې مالي چارې پر مخ باندې نه بیایي. نو دغه ډول نظامونه به معمولا ډېر وخت د بدو پایلو سره مخامخ سوي دي او د دې په مقابل کې بیا خلک د دې په ضد راجګ سوي دي. مثلا دغه نظامونه حتی د له منځه تګ باعث سوي دي که نه، چې موږ یې په نړۍ او حتی په افغانستان کې هم مثالونه ورکولی شو. نو دیکتاتوري نظامونه بیا پایښت نه لري، دوام نه لري. نو له دې اړخه هم موږ کولی شو چې خصوصي اقتصاد دولتي اقتصاد توپیر وکړو. بل توپیر چې موږ تاسې د خصوصي اقتصاد دولتي اقتصاد ترمنځ وکړو هغه د عوایدو د تحلیې د میتود له نظره ده. د خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد بل توپیر دا ده چې خصوصي اقتصاد چې کوم عواید لاسته راوړي نو هغه د اختیاري پرنسپ له لارې چې موږ تاسې مخکې په دې باندې بحث کړی چې دوه پرنسپه دي چې یو اختیاري ده بل اجباري ده. اختیاري پرنسپ په دې معنا چې خصوصي اقتصاد یو جنس تولیدوي یا خدمت وړاندې کوي
نو د هغه پیر او پلور د هغه خرید او فروش دا په اختیاري شکل سره ده. په جبر باندې څوک نشي کولای چې خصوصي اقتصاد کې یو څوک چاته وایي چې دغه جنس په تا اخلي. مثلا دا ډیل کمپیوټر ده یا توشیبا کمپیوټر ده یا موبایل ده، د یوې کمپنۍ تولید کړی ده او ته جبرا خلکو ته وایي چې دا جنس په دې ما اخلي. هغه د خلکو د غوښتنې تقاضا او دوی خپل عاید ته په کتو سره پرېکړه کوي چې کوم جنس واخلي، د کومې کمپنۍ جنس واخلي. نو د خصوصي اقتصاد عواید د تهیه چې ده د هغو میتود چې ده هغه په اختیاري بڼه ده. لکه مثلا زه وایم چې هغه ده خصوصي اقتصاد هم مثلا مختلف مخابراتي شبکې لري او دولتي اقتصاد هم مخابراتي شبکه لري. مثلا سلام مخابراتي شبکه ده یا ریبا ده یا افغان بیسینګ ده یا روشن ده. نو په دې کې دغه خصوصي شبکې یو طرف ته چې دوی کوم خدمات وړاندې کوي نو د چا خوښه ده، د هر چا خپل ذوق او علاقه ده چې څوک ښه خدمات ورته وړاندې کوي، با کیفیته خدمات، د دوی غوښتنې اړتیاوې ښې رفع کولی شي، نو د هغه نه استفاده کوي او په اختیاري ډول سره د هغه نه عواید لاسته راوړي یا جنس تولید ته وړاندې کوي مارکیټ ته. ولې برعکس دولت یا د دولت مالي اقتصاد په چوکاټ کې چې کوم عواید لاسته راوړي هغوی بیا له دواړو پرنسپونو نه استفاده کوي، هم له اختیاري پرنسپه استفاده کوي. لکه مثلا ما د سلام مخابراتي شبکې خبره وکړه. سلام مخابراتي شبکه یو دولتي شبکه ده په افغانستان کې او د دې په مقابل کې خصوصي نورې مخابراتي شبکې موجودې دي. نو دولت کولای شي چې د دې سلام مخابراتي شبکې له لارې په اختیاري ډول خپل عواید لاسته راوړي، خپل تشبثاتي عواید لاسته راوړي. په چا باندې جبر نشي کولای چې وایي چې سلام مخابراتي شبکې سیم کارت واخلي، دې نه به استفاده کوي. دا یو اختیاري پرنسپ دی چې دولت عواید لاسته راوړي. ولې اجباري پرنسپ هم لري، دولت جبرا هم د خلکو نه د عوایدو د لاسته راوړلو هغه کوي چې هغه موږ تاسې مالیات ښودلی شو چې مالیات خصوصي اقتصاد دا حق نه لري، د هغوی د عوایدو د تهیې میتود دا نه ایجابوي چې له خلکو نه مالیات واخلي خصوصي اقتصاد. ولې دولتي اقتصاد د اجباري پرنسپ حق لري او د افرادو نه، له اشخاصو نه، له مؤسساتو نه د هغوی نه چې دا مالیات اخلي او مالیات موږ وایو چې هغه اجباري ورکړه یا پاداش دی چې دولت یې د افرادو، اشخاصو، کمپنیو په عایداتو او شتمنیو باندې وضع کوي او دولت دپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ده، یوه لویه غوښنه برخه د دولت د عوایدو، خاصتا هغه نظامونو کې چې هغه د آزاد بازار نظام لرونکي وي، هغوی دغه مالیات د دولت د عوایدو ډېره لویه برخه تشکیلوي. نو دا توفیر د تهیې د عوایدو له نظره و چې دولت او خصوصي اقتصاد عواید څنګه تهیه کوي. بل توفیر د تولید د ماهیت له نظره ده. د تولید د ماهیت له نظره موږ خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد ترمنځ توفیر داسې کوو چې معمولا دولتي خصوصي اقتصاد چې کوم تولید ترسره کوي د هغوی تولیدي ساحه په مادي اړخ پورې ډېره تړلې وي، یعنې دوی مادي اشیا ډېر تولیدوي، د مادي اشیاو تولید ډېر کوي، یعنې اموال ډېر تولیدوي، خدمات هم تولیدوي، د خدماتو برخه کې هم دوی پانګه اچونې کوي. ولې د دولتي اقتصاد د مالي اقتصاد ساحه چې ده هغه ډېره برخه غیر مادي یا معنوي اړخ کې وي، یعنې دوی مادي برخې ته د شیانو تولید برخې ته چې فابریکې جوړې کړي، تولیدات وکړي، مثلا هغه تشبثاتي عوایدو برخه چې موږ تاسې ورته ویلې هغه ترسره کړي، د هغه نه ډېره برخه مثلا دوی په معنوي اړخ باندې کوي. مثلا د هېواد دفاع کول، د هېواد دفاع کول دا خو د یو جنس تولید نه دی، دا خو مادي اړخ نه لري، دا خو معنوي اړخ لري. یا د هېواد امنیت رامنځته کول، یا د عدالت د حقوقو تامینول هېواد کې، یا مختلف ډول سره علمي تحقیقات ترسره کول، علمي تحقیقاتو د خدمات ترسره کول، یا مثلا د صحي برخه کې دولت مختلفه پروژې تطبیقوي، مصارف لګښتونه ترسره کوي. نو دا معمولا غیر مادي اړخ ده، معنوي اړخ ده چې دولت دا چاره ترسره کوي
نو بنان د تولید د ماهیت له نظره مونږ د دې توفیر هم کولای شو چې خصوصي اقتصاد ډیر مادي اړخ باندې د شیانو په تولید باندې چې هغوی فابریکې لري، موټر تولیدوي، کمپیوټر تولیدوي، موبایل تولیدوي، نور وسایل اړتیاوې چې د ټولنې ضرورتونه، اړتیا غوښتنې وي، تقاضا وي، د هغه مطابق دوی دا تولید کوي. ولې خو دولتي اقتصاد دې برعکس بیا په تاسو فکر وکړئ په دفاعي برخه کې د یو نظام د امنیت او د پولو د ساتنې د ارضي تمامیت د ساتنې لپاره څومره لګښتونه کوي، څومره مصارف ترسره کوي، څومره افراد استخدام کړي وي، څومره بیا د هغوی لپاره د عیاشۍ او د خوراکي هغه لپاره څومره مختلف مصارف ترسره کوي. د عدالت د حقوقو تامین برخه کې مثلا که دولت محاکم لري، محاکمو کې خلک عرایض وي او د هغه مقابل کې مختلف د هغوی دغه حقوقي مسایل، دغه خدمات چې دولت ورته ترسره کوي دا معنوي اړخ لري، نو دا خو خصوصي اقتصاد نه ترسره کوي. یا که خصوصي اقتصاد دا ترسره کوي هم مثلا د حقوقو برخه کې ته یو مدافع وکیل ولري، هغه تا نه شخصي پیسې اخلي، ولې هغه قاضي، هغه محکمه چې دولتي ارګان وي، هغوی که دغه وظایف ترسره کوي هغه تا نه پاداش نه اخلي، د هغه لپاره دولت خپله معاش ټاکلی وي. نو بنان دولت ډېر په معنوي اړخ باندې د پانګه اچونې د مصارفو لګښتونو باندې مصروف وي، او خصوصي اقتصاد بیا د تولیدي اشیاو لپاره پراخه ساحه لري، په هغې کې خپل لګښتونه کوي او پانګه اچونه کوي. بل توپیر چې موږ تاسې د خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد ترمنځ کوو هغه د خدماتو د جبران له نظره ده. لکه څه ډول چې د اجناسو جبران وو، همدا ډول د خدماتو جبران هم ده. کله که موږ د خصوصي اقتصاد د خدماتو نه استفاده کوو، لکه مثلا ما ورته ویلي چې اریبا یا MTN یا روشن یا اتصالات یا بله کومه مخابراتي شبکې خصوصي نه استفاده کوي، یا کوم ډاکټر ته ورځي د هغه له خدماتو نه استفاده کوي، نو د هغه د خدمت په مقابل کې ته مجبور او مکلف یې چې یو پاداش وکړي، یو عوض ورکړي، یو پیسې ورکړي. ولې د دولتي اقتصاد په مقابل کې بیا پاداش نشته، دغه په مقابل کې دغه د خدماتو په مقابل کې بیا پاداش نه ده. که څه هم دولت هم چې خدمات ترسره کوي افرادو ته، هغوی ته مزد او معاش ورکوي، خو د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره دا کار کوي او د ټولنې د ستونزو د رفع کولو لپاره، د هغوی ته د خدماتو ترسره کولو لپاره دا چاره ترسره کوي. مثلا که موږ ووایو چې که چېرته خصوصي بانک ته ځې، کله چې خصوصي بانک ته ځې ته اکاونټ جوړوې، اکاونټ مثلا کارت ته جوړوې، مقابل کې به پیسې ورکوې، خدمات ترسره کوي یا پیسې به ورکوې، یا مختلفو لویو مثلا کمپنۍ دي که نه، هغوی د بانکي حسابونه لري، نو د هغه مقابل کې کوم چارجز چې دي، کومې پیسې بانک چې وي هغه به ته پاداش کوې د خدماتو مقابل کې. ولې که خو دولتي بانک ته موږ لاړ شو، تعرفه ادا کوو، څه شی کوو، موږ فقط د خپلو مکلفیتونه چې وي، مالیه وي، څه شی وي، هغه ادا کوو، هغه کارمند موږ نه کومې پیسې مثلا نه اخلي، یا د موږ ته د خدمت په مقابل کې موږ نه کوم پاداش غوښتنه نه کوي. نو د جبران یا مثلا ډاکټر مثال کول، که خصوصي سکتور ته لاړ شې، ډاکټر درته خدمات ترسره کوي، ته به د هغه مقابل کې فیس ورکوې، او که خصوصي دولتي کوم کلینیک، صحي کلینیک ته لاړ شې، شفاخانې ته لاړ شې، هغه ته همغه ډاکټر مثلا موجود وي. بازار کې هم هغه لري، کلینیک لري شخصي، او په دولتي کلینیک کې هم وظیفه لري. نو په دولتي کلینیک کې بیا نه فیس اخلي او نه کوم پاداش د تا نه غوښتنه کوي. نو دا هم یو توپیر ده د خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد ترمنځ. بل د نافیت او د نافیت د سنجش له نظره ده، د ګټورتوب له نظره، د ګټورتوب له نظره د خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد ترمنځ توپیر په دې کې ده چې خصوصي اقتصاد چې کوم مفیدیت حاصلوي، کوم نافیت حاصلوي او کوم ګټورتوب حاصلوي، هغه مستقیما لاسته راوړي، مستقیما او په ډېر لنډه موده کې دوی غواړي چې هغه هدف ته ورسیږي، خپل مفاد لاسته راوړي. ولې دولتي اقتصاد یا مالي اقتصاد چې ده، هغه چې کومې پروژې تطبیقوي، د هغه مفیدیت او ګټورتوب
په غیر مستقیم ډول باندې په ټولنه باندې واردېږي او دوی بیا هغه اهدافو ته خپل اهدافو ته ځان رسوي. مثلا مثال وایم که خصوصي اقتصاد چې کومه پانګه اچونه کوي او تولید کوي، کمپیوټر جوړوي یا موبایل جوړوي یا مارکر جوړوي یا یو بل خدمت وړاندې کوي، نو مستقیما د هغوی نه د عوایدو د حصول هغه کوي، لاسته راوړي، دا عواید ترې حاصلوي او مستقیما دوی خپل مفاد لاسته راوړي. ولې دولت مثلا پل جوړوي، ښه دا پل جوړوي یا مثلا سړک جوړوي، دا سړک به جوړېږي، ترانسپورټ به دې سره ښه کېږي، دې سره به تجارت ښه کېږي، دې سره بیا بزګرانو باندې د هغوی کار به ښه کېږي، بیا به دې سره د هېواد په جي ډي پي کې زیاتوالی راځي. دا ډېر غیر مستقیما ګټورتوب ده چې دولت به بیا دې اهدافو ته رسېږي. نو بناً دغه د دولتي اقتصاد او خصوصي اقتصاد ترمنځ توپیرونه، تاسې د دې پراخه بحث په کتاب کې ولولئ، مطالعه کړئ، کوم ځای کې مو پوښتنه لرله، ستونزه مو لرله، ما سره شریکه کړئ. موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.